د مارچ اعلان کړی د هغې د تیارو لپاره کوم شخصیت د ذکر نه روانېږي؟ ملک سیف الله. او چې چېرته بنیرال اسلام آباد عمران خان فایزو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د خپل یوټیوب چینل د اسرار خبریال یوټیوب چینل لپاره زه حاضر یم. کتونکو ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې څنګه زما پیج په فیسبوک باندې تاسو ګورئ، په ټي وي چینل باندې خبر نیوز چې کوم زما زه د هغې نماینده یم د کوزدیر نه ما تاسو ګورئ. نو دغه شان زه تاسو سوال کوم چې زما چې کوم یوټیوب چینل دی اسرار خبریال دا تاسو سبسکرایب هم کړئ او ګورئ هم چې د هغې نه چې کوم دی نو لکه څومره مینه چې تاسو ما سره په دغه نورو څیزونو کې کړې ده نو چې دا مینه په مخ په وړاندې په دغه لاین باندې هم لاړه شي. جی قدرمنو کتونکو دا شاته تاسو ګورئ یو ګاډی تیار شوی دی او دا د دې ځای نه روانېږي او د بنیګاله ته به ځي سره د خپلو ماشومانو بچو او داسې پوسټرې بینرې هم تیار شوي دي چې په بازار کې به پیدل ګرځي کومه طریقه چې شروع شوې ده د لانګ مارچ لپاره د تیارانو په سلسله کې. نو دا شاته ګاډی دی یو داسې شخصیت دی چې هغه په کال 1996 کې چې کوم دی تحریک انصاف د کله نه چې عمران خان دې پارټۍ بنیاد یې ښودی دی نو د کوزدیر نه ورسره دی هم ملګری شوی دی او بیا زه به دا ویلی شم چې په ډیویژن کې دی او د ده ملګري چې کوم دی د اولیني کسانو ویلی شو مونږ چې دا د تحریک انصاف په باني کسانو کې دي. خو د هغې نه پس چې کله ورو پارټي چې کوم دی نو ښه کېده نو د دیر په حواله باندې چې مونږ خبره وکړو نو دلته کې بیا دا خلک ټیک ټاک ځان مضبوط ساتلی دی او داسې ملګري ځان جوړ کړي چې دې چې کوم دی نو په بلدیاتي انتخابات چې کوم د دې نه مخکې 2018 نه مخکې نو په هغې کې 2015 کې چې کوم بلدیاتي انتخابات شوي نو په هغې کې د ده په محنت باندې د ده په خوارو باندې د ده په کړاو باندې او د دې په هغه شپه ورځ دغه باندې چې کوم دی تحصیل ناظم نو هغه د دې رور راغی او بیا ورسره د اسبن نه زه رشید خان چې کوم دی بیا د شوی نه بیا دغه شانتې نور هوا خان د یونین ویلج کونسل دغه نه د اوساکۍ نه چې کوم دی د کوټګرام نه هغه ډسټرکټ کونسل ممبر هغه جوړ کړو. نور هم په دیر کې ډېر زیات چې کوم دی پی ټي آی یو ښه غونته پوزیشن راغی او تحصیل ناظمي په دغه کې وګټله تخالي هم وګټله او تادینزي هم وګټله. دا د هغه د محنت نتیجه وه او هغه خلک چې نن په اقتدار کې دي هغوی چې کومې مزې کوي نن نو د هغې بنیاد دې خلکو یې ښوده دی خو هغه خلک چې نن په اقتدار کې دی یا د هغې کوم د هغې سره راغلي ملګري دي هغې ته به زه په خپله ژبه کې به زه هغې ته امپورټډ ووایم. هغه امپورټډ خلک چې کوم پی ټي آی په 2018 کې راله او هغې چې کوم دی نو دلته کې ایم این ایس جوړ شو ایم پی ایس جوړ شو دا د دې ورکرانو د دې خلکو بنیادي چې کوم لکه محنت و ځکه چې دې پنډ دې به هم چېرته کې مطلب ترقیاتي کارونه به یې کړي خپل پنډ به یې لګولی رشید خان به لګولی هوا خان به لګولی بیا به زه اوس دا خبره راښکاره کړم چې کوم تحصیل ناظم دی نو هغه به هم لګولی او د هغې په نتیجه کې پارټي دې حد ته رسېدلې وه چې هغه خلک چې کوم دی هغه مینهګان جوړ شو امپیګان جوړ شو خو هغې دا د پارټۍ بیس دا بنیاد چې چا ځان هیرې کړی چې چا محنت کړی هغه خلک چې کوم دی هغه دوی بایپاس کړل هیر یې کړل خو هغه خلکو خپله پارټي نه ده پرېښودي. خان صاحب میں اردو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی ہے آپ سے محبت نہیں چھوڑی گو کہ ان کے ساتھ زیادتی کے مسلسل 10 سال ہونے آ رہے ہیں بلکہ گزشتہ 2018 سے تو مسلسل ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا لہٰذا نن هم دلته خلک راغونډ شوی دی او زه به اوس هغه شخصیت نوم واخلم چې کم دلته کې چې کوم دی نو د پاکستان تحریک انصاف بنیاد په هغه وخت کې ایښوده چې خان صاحب به راتلو سره شپږ کسان به ورسره موږ به هم راتلو د دغه په اساس دا نن چې کوم شخصیت د دې ځای نه روانېږي د تحریک دغه د ما ازادي مارچ لپاره یا د امپورټډ حکومت د چې کوم د نجات لپاره د تحریک انصاف چیرمن عمران خان کوم د مارچ اعلان کړی دی د هغې د تیارو لپاره کوم شخصیت د ځای نه روانېږي دا شخصیت فخرالزمان دا دومره قصه چې کوم د ما د دې دپاره وکړه او راځئ ودرېږئ نو دا شخصیت دی زه دې سره خبره کوم چا چې ما دا دومره خبره وکړه نو فخرالزمان خان چې د چیان مینه چې کوم دی په تحریک انصاف کې دی او د هغه سره دلته هغه ملګري چې د هغه وخت نو دوی سره به خبره کوو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار رور سره ډېره مهرباني ډېره شکریه. دا عمران خان ازادي مارچ کم اعلان چې هغه کوي او د ازادي مارچ دپاره هغه کم مهم او کمې جلسې شروع کړي دي نو ما هم وغوښته چې د عمران خان په لاس کې مونږ لاس ورکړو او د عمران خان سره مونږ په دې ازادي مارچ کې ما وې زه شمولیت کوم نو زما بچو چې دا
سیف الله خان دی، دو سکندر خان او شوال خان، دو ما ته ووې چې دا ځل به انشاءالله مونږ ستا سره په دې ازادي مارچ کې پیاده مارچ کوو په بازارونو کې او په خیبر پښتونخوا او په پنجاب مونږ به په جی ټي روډ باندې ځو او مونږ به ټول بازارونو کې چې کوم دی مونږ به دکان په دکان او پمپلیټس به ورکو او د ازادي مارچ مهم رابطه به مونږ عمران خان سره کو او دا به انشاءالله مونږ په بنیګاله باندې د دې زمونږ اختتام وي. خو مونږ دا امپورټډ حکومت، دا نه اهل حکومت، دا مونږ نه پرېږدو نور، ځکه چې دو په دې یوه میاشت کې یو نیمه میاشتې کې $2 کم ځای ته ورسو او معیشیت تباهي دو وکړه. دا هغه حکومتونه چې 30 کاله دو په پاکستان باندې حکومتونه کړي دي، خو دا ناکامترینه حکومتونه دي د دې. نو مونږ به انشاءالله دا هغې پورې دا احتجاج او دا مهم خپل جاري ساتو چې د څو پورې فوراً پوری د الیکشن فوراً د الیکشن مطالبه دې وکړی شي، پته به ولګي چې پبلک د چا سره دی. جی دا د پښتو زمان سره د هغه کشر بچی چې کوم دی جی ملک سیف الله او چې چرته بنیګال اسلام آباد عمران خان فایزو د ازادي مارچ مهم دپاره. زما نوم ملک سکندر یوسفزئی دی. زه خپل والد صاحب سره نن په اګاهي مهم باندې اسلام آباد د کې پی کې نه تر پنجاب پورې موږ بازار په بازار هر فرد هر ماشوم هر مشر ته د اګاهي مهم په باره کې موږ د ازادي مارچ په باره کې موږ هغوی ته دعوت ورکړو چې تاسو راشئ او د دې امپورټډ حکومت خلاف راوځئ او زموږ چې کوم مشیت کوم فیوچر زموږ د ځوانانو تباه کېږي دا به صرف موږ کنټرول کوو. که دا موږ ونه کړو نو بس دا بیا داسې رواني زموږ معیشت عرصه او فیوچر به زموږ تباه شي. جی زما نوم ملک شوال دی. جی څنګه چې زموږ والد صاحب راوتللو ازادي مهم دپاره نو هغه ته موږ ویلی چې موږ به هم ستا سره کې څنګه راوځو. عمران خان زموږ د ټولو لیډر دی، موږ پاکستان دپاره راوتي یو، موږ به انشاءالله پاکستان بچ کوو د دې امپورټنټ او نااهل حکومت نه. رشید خان چې دا هم د پاکستان تحریک انصاف په بانی ارکانو کې دی او د اسبن د ویلیم کونسل چې کوم د تحصیل کونسل ممبر پاتې شوی دی او د هغه مهنت او د کارونو په نتیجه کې نن دا هغه سیمې چې کوم ام پی آر راغلی. جی رشید خان بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه وروره. نن زموږ چې کوم د 96 نه ملک فخرالزمان چې په ملاکنډ ډویژن کې او خاص کر په لوړ دیر کې کم د پاکستان تحریک انصاف کم بنیاد یې ښودی و، نن بیا هغه بنیاد په هغه طرف باندې هغه بیا نن بیا کم خان صاحب چې کم لانګ مارچ اعلان کړی دی، حالانکې اعلان لا نه دی شوی، خو د ابتدا دپاره هغه نن چې خان صاحب اعلان کوي او ما د هغه نه د وینا نه مخکې زه انشاءالله کوشش کوم چې بازار په بازار کلي په کلي او دکان په دکان باندې وګرځم او د لوړ دور نه والا داسې تقریبا بټخیله څښاکوټ او مردان او په پېښور په جیټو په نوخار باندې دا دغه شان په پنډۍ باندې ورتیر شو، په اسلام آباد او بنیګاله ته ورسي او هر سړي ته کور ته ماشوم ته زمیندار ته دا مهم ورسي. امریکې په ایما باندې د حکومت راغلی دی، انشاءالله د دې حکومت د ختمولو دپاره د د ناکامۍ دپاره به انشاءالله موږ د عمران خان کامیابي غواړو او د هغه سره به څنګ په څنګ او اوږه په اوږه او کلي په کلي او کوڅه په کوڅه به ورسره ولاړ یو او انشاءالله د دې غلو نه به د ملک ازادوو. دې وخت کې موږ سره کوم تحصیل ناظم د چا چې ما ذکر وکړو چې په وړاندې ځل باندې داسې و چې خان صاحب داسې پارټي دومره اهم دغه هم نه و، خو دې خلکو دومره محنت کړی دی په دیر کې چې دی تحصیل ناظم جوړو. تحصیل ناظم قمر زمان صاحب جی افغاني تحصیل ناظم اما چې تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې موږ ډېر دغه کړی محنت کړی ملک فخرالزمان خان په کار کې. عمران خان ته دا معلومه ده انشاءالله تعالی کم زیاتی په پارټۍ کې هم شوي دي، موږ هم باید د عمران خان پیروکار موږ هغه اګنور کړي دي، موږ د عمران خان په ویژن باندې روانو او د ازادي مارچ باندې پیدل د فخرالزمان خان سره د بچو روان شي او ټول د اسلام آباد د پورې د بنیګاله پورې په پنډۍ کې به کوڅه په کوڅه دکان په دکان باندې ګرځي او د قوم ته اګاهي ورکوي چې د خپل فیوچر تاسو بچ کړئ د امپورټډ حکومت نه ځان خلاص کړئ، نو دې کې به زنګ د دوانو جیانو کامیابي وس. هوا خان چې کوم د ضلع کونسل ممبر و په داسې وخت کې چې پی ټی آی
دلته دومره پاپولر و هم نه جی موږ دا وخت نه پی ټی آی کې بچیان مې جګړه پارټي جوړه شوې ده په خصوصا په مشره کې موږ د دې سره د عمران خان سره او دا وخت نه را سره په 2014 کې کله بلدیات الیکشن وشو واحد په تحصیل دین ځکه یو ډیسټریکټ ممبر پاشه وا خانو نو دا د په زمان د پمند الله پاک مې احسان او د په زمان باندې هغه مهرباني و چې هغه دغه وجنه عمران خان باندې دغه پارټي نه پاشو نو زه د ټول ملکن ډیویژن ته ټول کې پی کې ته درخواست کوم چې ټول د عمران خان باندې ازادي مارچ شریک شي په زمان روان دي کور په کور دکان باندې ان شاء الله اسلام آباد ځان نسو د مهم ستر د خان صاحب سپایان یو او د چیان مینا د خان صاحب په قیادت کې او په زمان او مونږه دغه سپایانو او د دې 2022 23 پورې په دې جدوجہد کې د خان صاحب په هر محاذ باندې دفاع کړی دا او ان شاء الله په هر محاذ باندې جدوجہد کړی دی او اوس د خان صاحب په لبیک باندې ان شاء الله مونږ د امپورټډ حکومت خلاف چې په خرزمان د بخپلو بچو سره احتجاج کوي مونږ ان شاء الله په هغه احتجاج کې شانه بشانه د غوي سره ملګری یو دا زمونږ جدوجہد دی او ان شاء الله مونږ به دا کامیابی د خیره د عمران خان په جولای کې بیا ورچو دې کې څه شک نشته چې ملک فخر زمان چې کوم دی دا یو بانی ورکر دی او دا عمران خان هغه درینه ساتي دی هغه د عمران خان په کال باندې نن چې کوم دی هغه راووتو او هغه به چې زبده مهم چې کوم دی د ازادي مارچ د مهم بالکل زه د دې ځنه پنجاب ته ورما او داغه د مهم به کور په کور او کلی په کلی رسوم او ان شاء الله د امپورټډ حکومت چې کوم دی به اختتام کوم نه چونکه مونږ لا چې د عمران خان لا ورکړی دی تر څو پورې چې عمران خان ژوندی نو ان شاء الله مونږ دغه مرګري مونږ باغې یوازې نه پرېږدو په هره قربانۍ کې به سره مونږ پیش شو خو د عمران خان نه یوه مطالبه دا کوو چې کم سے کم ته کومې فیصلې کوي لږ په میرټ یې وکړه چې ستا د متعلقه کومې حلقې چې دی چې د هغه ملګري چې دي چې هغه مایوسه نه وي هغه په جذبه کې په جوش خروش کې چې په درمنو کتونکو تاسو وکتل چې په زمان او د هغه زاړه مرګري چې کوم د کال 1996 نه 1996 عمران خان سره په بنیاد کې د کوز دیر نه چې کوم د مرګري هغه نن فخر زمان چې کوم د هغه د لانګ مارچ تاریخ د ازادۍ لانګ مارچ لپاره چې کوم د اوښ نه روانيږي او ځان به بنګاله تر رسای دغه چې کوم مخ په وړاندې دي زینو د مختلف چې کوم زیاته د رسنه هغه به هم موږ تاسو سره دی به موږ تر لګي او تاسو سره به شیر کوو موږ سره اوسئ